داره چې په ټولو کې زیاده تعلیم یافته جماعت اسلامی دی. موږ د خپل هغه سکالرز حساب کتاب کړی دی چې پی ایچ ډي دي، پی ایچ ډي سکالر دي، 1200 نه تعداد زیات دی. دا محترم پی ایچ ڈی سکالر دے. حافظ ساجد انور دے پی ایچ ڈی سکالر دے. جناب غیاث الدین صاحب دے پی ایچ ڈی سکالر دے. سمیع الحق شیرپاو صاحب، ڈاکٹر عطاءالرحمان صاحب، یعنی سلور طرف تا عام تعلیم یافتہ نه دي چې په دنیا کې د هغې نه بله غټه ډیګري نشته، د پی ایچ ډي نه غټه بله ډیګري څه ده. په ټول پاکستان کې 16 زره خلک پی ایچ ڈی سکالر دي. په هغه 14,000 کې 1200 دا وخت چې زمونږ سه نمونه او پته او ایمیل موجود دي. 1200 د جماعت اسلامی هم فکر. خدا مثال د هغه خزانو ده چې په دیوال کې چا خوندې کړي ده او په کار نه راځي او نسلونه پې تیر شي. د دې وجه نه د دې سوشل میډیا استعمال د جهاد په نیت باندې به کوئ او د دعوت لپاره به کوئ. د کنزلو په مقابله کې به کنزلې کول دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د دین د داعی کار نه دی. د دروغو په مقابله کې دروغ ویل، خو چې کوم ستاسو حق او د سچ پیغام د سره دی د دې بھرپور استعمال وکړئ. زما محترم ورونو، اخرنی عرض مې دا دی چې تاسو به لاړ شئ. زمونږ زړه هم دا نه غواړي چې تاسو رخصت کو. ساره آزاد وخت مانځه وخت میلاو شو، د سره ورکوټه نوسی راغلی و. ما ته وایي چې دا نوسی مې راته وایي چې ګورئ واپس نه ځو د دې ځای نه. دغه شان ستاسو د ټولو زړونه به هم نه غواړي، خو دا واپس تله دا د حالاتو تقاضا ده او د یو نوي عزم او د نوي جذبې سره د خپل ژوند آغاز به مو کوي. د منځونو اهتمام، د والدینو احترام، د غیبت نه ځان بچ کول، رزق حلال اهتمام کول، ګاونډي ته دعوت ورکول او په دې دیر کې درنه یو ځوان او یو سړی پاتې نشي چې هغوی ته تاسو د دین او د خپل تحریک پیغام ورنه کوي. هم د دې امید څخه زه تاسو رخصتومه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.